زمونږ سره افسانه ده ماهتابه. ماهتابه چې ده دا ستاسو دپاره په مینه مینه باندې وړاندې کوو او د دې افسانې دننه ستاسو دپاره چې کوم پیغام موجود دی هغه پیغام د ځان سره په پیس کې پورې وتړئ. مونږ ستاسو سره یو، تاسو زمونږ سره یې. ماهتابه. مازدیګر په قضا کېدو دی. لمر لا پرېوتی نه دی، خو خړه خړه غوندې ښکاري. ځای په ځای غړوسکي د وریځې هم راښکاره شوي دي او د اسمان د شین دریاب د پاسه لکه د کیشتو روانې دي. زه خپل کور ناست د کشرۍ لور سره د مانځه سبق زوتوم. هغه مالک یوم الدین وایي او زما زاره ورته ستړې شوه چې دا ټکی مالک دی، مالک نه دی. خو ژبه چې یو ځلې په خطا ټکي عادته شي بیا کله وړي. هغې خپله مسواکه ګوته په ټکي ایښې ده، لیکن ګوري بل خوا لکه چې یو طرف ته څه عجیبه او دلچسپه ننداره وي. نو د داسې ماشوم توجه بیرته راګرځول ډېر ګران شي. خدای خبر چې حلیمې چاته کاته چې په دې کې مور راغله ویلې ماهتابه راغلې ده، نهره ده، 11 روپۍ قرض غواړي. ما چې مخ واړو نو هغه تنور سره ناسته دیواله ته یې ډډه لګولې ده، سر یې په تور سرپیچک تړلی و او سترګو ته یې خیرنه لوپټه نیولې وه. ما د حلیمې مور ته وویل روپۍ به څه کړي، څه اوړه دانې ورله ورکه، خو قرض نه، د خدای پاک په نامه په زکات کې به مجره شي. ما لا خبره خلاصه کړې نه وه چې ماهتابه پاڅېدی او سوړه سویلی وکړو. خدای خبر چې اسمان ته یې ولې کتل، ګیله یې کوله او که شکریه ادا کوله. هېڅ په دې پوه نه شوم. البته 2 غټې غټې اوښکې د 2 غټو غټو سترګو نه رو په قلاره را جدا شوې. ځمکې داسې جذب کړې تا به ویل جوړ د عمرونو ورته تګې ناسته وه او په دغه 2 قطرو یې تنده سړه شوه. ماهتابه د برې میرې د یو دهقان لور وه. غټه کټه، لوړه دنګه، سره سپینه، ښکلې ښایسته جینۍ وه. پلار له به یې هر سهار پټیله ډوډۍ وړله او د هغه اړخه به یې د ګیا غټ پڼ څاروو له په سر راوړو. په ځوانه ځوانۍ کې د هغې متعلق هیڅ چا څه نه وویلي. د کلي د بدماشانو نه به یې ځان داسې ساتو لکه ژبه چې 32 غاښونو کې محفوظه وي. زمونږ د کلي د حکمت کاکا زوی رحمت ته کویدن شوی وه، لیکن د رحمت جز د واده لاس نه رسېدو او ماهتابې دغه رنګ د مور پلار په کور شپې ورځې تېرولې. اوس خو یې د هیزې په مرض مور و پلار هم پرله پسې مړه شوي وو او د یوې کونډې ترور نه یې بغیر بله آسره نه وه. 2 تور سرې، یوه کونډه، بله پیغله او د کلي خوشکمار ډېر. د ماهتابې دپاره د حیا ژوند تېرول ډېر ګران شو. که ساګو دپاره به هم بهر وتله نو په هر قدم به ورته پیښه وه. د ژمي یوه شپه وه، هر طرف ته خاموشي وه، بندیان اوده و، څاروي اوده، سپي اوده، هیڅ خزنده د یخنۍ نه بهر نشو راوتلی. په دغه حال کې غوټه نیمه شپه وه، چاړه په لاس راووته او خپل چنغول له یې ځان ورسوو. پر احمد شپې د شوقدر او ورځې د اختر شوې. هغه پردی زمینداري کوله او دی به ورسره ټوله ورځ په پټي کې کار کولو او دومره به یې ګټله چې د دوی دواړو به کېدله. چې رحمت به موټۍ په لاس یوې کوله او د زړه د اخلاصه به یې ټپه شروع که نو هغې له به په بل پټي کې شوتل ریبلو خوند ورکو او هغې به هم خوږې خوږې مصرې راواخیستې. د مینې محبت د دې سندرو اوریدونکي یا دوی په خپله وو او یا د دوی د قلبګۍ هغه 2 غوایان چې د روزۍ ګټلو واحده وسیله یې وه. ماهتابه به چې د پټي نه کور ته راغله او میچن به یې وړوله نو هم به یې ستاینې کولې. د میچن د کړ کړ او د بنګړو د شړنګار نه به یو داسې ساز جوړ شو چې دغه سندرو به ډېر په دغه سندرو سره به ډېر موزون ښکارېدو. ماښام چې به رحمت د پټي نه ستړی ستومان راغی نو د دې روڼ مخ او مسکی شونډې به یې د هغه د ستومانتیا لرې کولو دپاره کافي وې. د خپلو څڼو نه به یې د کشمالو څوکې راوښکلې
او د ده په پټکي کې به یې وټومبلې او کله کله چې به ډېر ستړی و نو د نکریزو سرو لاسونو باندې به یې ورله چاپي کوله. د زمیندارۍ حال ورځ په ورځ خرابېدو. د هر څه نرخونه ارزان او ګلی بارانونو هم فصلونه خراب کړي وو. د کلي خلک ډېر تنګ وو. جنګ نښتی و او د کلي هلکان دې مار په فوج کې برتي کېدل. ده تازه واده کړی و، د کوره لرې تلل خو یې زړه نه غوښتل، لیکن محتاجي بده بلا ده، رحمت هم برتي شو. قلبه یې په قرض کې ورکه او لاړ. ماتاوې ته یې د تلو په وخت هېڅ پرې نه ښول، سیوا د خپل یاد نه چې هغه پې پایېدله. یو څو میاشتې خو مهتابې ښه په تنګسیا کې تېرې کړې، لیکن بیا ورله میاشت په میاشت د مني اډر په ذریعه روپۍ راتلې، نو په هغه ورځ به ډېره خوشحاله وه. پاکې جامې به واغوستې او 2-3 ځله به مونږ کره راغله. چیټۍ به یې په لاس کې په یو خاص انداز نیولې وه، د خوشحالۍ نه به خوره وره وه، زمانه یې پرده نه وه. د حلیمې مور به ورته د رحمت چیټۍ واوروله، هغې به ترې قسمه قسم تپوسونه کول، ګویا غوښتل یې چې د هغې د ټولو سوالونه جوابونه پکې وي. ښه نو څه وایي، جوړ یم هم او له خیره کم ځای دی، څه تکلیف خو ورته نشته. او بیا به یې پخپله وویل ولې به نه وي، اخر مسافري ده، خدای خبر چې کټ پوزې به یې وي که نه. تنخوا یې څه زیاته شوې ده او د چوټۍ پکې څه لیکلي دي که نه، کله به کور ته راځي او ورسره به یې خیرې شروع کې خدای جرمن میرات کې چې ټول زلمي خپلو کورونو ته راشي. زمونږ کره به اکثر راتله او زما ښځې ته به یې ویل چې د حلیمې پلار خو اخبارونه لولي، خلک د جنگ څه وایي، کله به ختمیږي. بېلان هغه به هر ماښام زمونږ ریډیو د پښتو خبرونو اورېدو له راتله. تا به وی چې ځمکې کلکه نیولې ده او پاسېدو ته نه پرېږدي. یو سوړ اسویلی به وکړو، ویل به یې چې خدای پاک د ټولو تور سرو ته خیر کي. د حلیمې مور به د هغې د خاوند د چیټو بعضې خبرې ماته کولې، نو زه به د هغې دواړو مینې محبت ته حیرانېدم. خدای خبر چې هغې به په جواب کې چیټۍ په چا لیکله او خپل جذبات به یې په کوم شکل ښکاره کول. یو ورځ زه او حلیمه دواړه د طوطي پنجرې سره ناستو، هغه ورته په وړه پسته ژبه چوري خورې وایي او طوطي پستغه ژبه د هغې داسې ګران او داسې ګردان کوي چې جوړې یادوي یې. زما غوندې یو ازادي پسند سړی د هوا آزاد مارغان په پنجره کې بندول چرته خوښوي. لیکن دا خو یو دوست زما لور له د سالګرې په ورځ د تحفې په طور ورکړی و، نو واپس کول یې راته مناسب نه ښکارېدل. البته دا مې کوشش و چې طوطي د ټوله ورځ د پنجرې نه بهر وي. هسې هم هغه اصیل طوطي و، الوتو به نه. د پیشو د یرې نه به مو د ماښام نه پنجره ورته د لرې نه کېښوده او هغه به پخپله ورننوت چې قید و بند د چا عادت شي، نو هغه ته دغه ذلیل عمر هم ژوندون ښکاري او د ازادۍ په فضا کې خوشحالي نشي محسوسولی. مونږ طوطي ته نوې خبرې ښودلې چې په دې کې د حلیمې مور په منډه راغله، یوه پڼه یې په پښو بله نه، لوپټه په اوږه پرته ورپسې راښکې شوه او تره پټ یې راته وویل چې د ماتابې اولاد کیدونکی دی. څوک دایي نشته، که ستا خوښه وي نو وربشم. ما په ډېره خوشحالۍ اجازت ورکو. ما خپله ښځه د غریبانو د خدمت نه هیڅ چرې نه ده منع کړې. که موږ مالدار خلک لږ ډېر د چا په ښه راشو نو د دې نه زیاته خوشقسمتي به بله کمه وي. قدرت ته ګوره چې د ماتابې زوی شو او یو میاشت پس ورپسې زما هم. اوس د ماتابې د غم غلطولو ملګری پیدا شو. په وڼي کې یې تړلی مونږ کره به یې راوستو. لا د هیڅ نه و، خو دې به ورسره په تته ژبه خبرې راواخیستې. بابا دې راشي، مم به درله راوړي، ډېرې جړاګانې مه کوه، ګنې اتې به دې کم. که خیري بابا ته به په منډه ورځې، ستړی مشې به ورته وایې، کوکو مامۍ به دله راوړي. او چې ماشوم به یې ژړا شروع که نو للی للو به یې ویل او په سندرو کې به یې اوده کو. که اوده کېدو به نه نو حلیمې ته به یې پرېښودو او هغه به ترې لاړه، د کور کار روزګار به یې وکړو. میچن به یې وړه کړه،
ځان له به یو ډوډۍ زمونږ په تنور پخه کړه، زمونږ د کوره به یې انګولی وغوښت او یا به یې پیاز سره وخوړه او مور او زوی به په خواږه خوب وده شو. جنگ اوږد شو، 3 کاله وشو، د رحمت چیټۍ رو رو کمې شوې. اخري چیټۍ یې د رنګون نه راغلې وه، د هغه نه پس 6 میاشتې تېرې شوې، هیڅ خبرې رانغی. د ماتابې د خدای نه پس دغه د یو زوی اسره وه، د هغه په لیدو به پایېده چې مونږ کره به یې په تنور ډوډۍ پخولې، نو په یوه سترګه به یې ډوډو ته کتل او په بله زوی ته چې چېرته پرېنوځي او خوږ نشي. په دغې رنګ اوس رو رو د مني د پاڼې په شان زړېده. هغې به ځان ډېر خوشحالولو، خو د ناخوالۍ خندا کې د زړه پټ خفګان د چا نه غلطیږي. په خپل ماشوم زوی به یې د زړه غم غلطولو. زما ښځې ته به یې ویل د علیمې مور ګوره ټول د هغه په شان دی، او په زیړ زبېښلي مخ به یې سور خواب غوندې ښکاره شو. اوس خو رحمت روپۍ هم نه رالېږلې، د روغ جوړ خبر هم نه راتلو. خدای خبر چې جاپانیانو نیولی و که مړ و که زخمي و، هیڅ پته یې نه وه. په ریډیو کې څو ځله خبرونه نشر شوي وو، خو د رحمت هیڅ پته نه لګېده. یوې بې اسرې بې وسیلې مور لا د اولاد پالل ډېر مشکل شي، چې څو پورې ماشوم د مور پیس خل خو آساني وه، لیکن اوس د ماشوم غاښونه شوي وو. هغه ډوډۍ غوښتله، خوراک څښاک یې کوو، ټوپۍ پیزار یې غوښته. دا چېرته وو؟ د حلیمې مور چې دا حال ولیدو نو مهتابه یې خپل کور ته راوسته، 15 روپۍ میاشت او ډوډۍ جامه یې ورسره وکړه. محتاجي بده بلا ده. مهتابې مونږ کره کار شروع کو، اوس هغه خوشحاله وه. غم یې نیم شو، اول د خېټې او د خاوند غم و، اوس صرف د خاوند. زما زامنو لونو د هغې زوی د خپل رور نه کم نه ګڼلو. ما به چې څه څیز خپل بال بچ له راوړو، نو د مهتابې د زوی به پکې سمه حصه وه. جامې، د لوبو څیزونه او خوراک به یې زما د بچو په شانو. خپل زوی سره مو د هغې د زوی سنت هم وکړو. مونږ ورسره د کور د یو عزتمن بنیادم په شان سلوک کاوه چې د جدایۍ احساس سره پکې د کمترۍ احساس پیدا نشي. مونږ هغه هیڅ خفګان لا نه ورکوله، لیکن د هغې رنګ، جوسې، ناستې پاستې، خبرو اترو او ګرځېدو نه دا صفا معلومېده چې د ګېډې د غم نه یې د زړه غم زیات دی. هغه به کله د توت د سوري لاندې زوی په غېږه کې پر کاله ناسته وه، او نیغ به یې لاندې ځمکې ته کتل، سترګې به یې رپولې نه. تا به ویل جوړ زبردست سوچ کې پرته ده. د بڼو زمبار هم پکې خلل اچوي. په منټونو به یې ځمکې ته کتل، کله به یې ډکې راواخستو او ځمکه به یې بیخي بې بدې کنستله، او دا رنګ به یې د خپلې مایوسۍ په تنهایۍ کې اظهار کولو. زنانه اکثر متوکلې وي، یعنی په خدای ډیر یقین لري، د فضل او کرم نه ناامیده کیږي نه، ګنې ډیر زر به لیونی شوی وه. یو ورځ موږ سهار پاسېدو، د شوملو شاربلو اواز مو تر غوږ نه شو. زموږ خیال و چې مهتابه جوړ نن اوده ده، شاید د شپې به ناوخته اوده شوي وي، قسمه قسم خیالات به ورته راوړاندې شوي وي، د فکر پټال به یې ځنګلي وي او شپه به یې شوګیره کړې وي. خیر دی، شوملې دې لږې ناوخته شي. 3 ساعت پس د کور محلت هلکان جینکۍ شوملو غوښتوله، کټوري جامونه په لاس راغلل. مونږ ورته ویل نن مهتابه ترور اوده پاتې شوې ده، شوملې لا نه دي شوي، منډه را پایڅوئ. د مولا صاحب لور زر ورغله، ویلې مهتابه ترور خو نشته، کټ یې خوشی دی. ما خوا دې خوا وکتله، چېرته نه ښکارېدله. د حلیمې مور سره غم شو، ورپاسېده. مهتابه هیڅ چېرته نه وه، شاید چې چا کره تللی وي، لیکن د کافي انتظار نه پس هم رانغله. مونږ ځان له ناوخته چای پخه کړه او ومسکله. بله ورځ زما نوکر حسن راته وویل چې مهتابه خو بر کلي کې د قدرت الله خان کاکا کره نوکره شوې ده. ما ته یې ویل تاسو سره سترګې نشم لګولی، نمک مې خوړلی دی، خو دلته ځکه راغلم چې دوی تنخوا 9 روپۍ راکوله. زه په زړه کې خفه شوم، کتلنو په رضا سلا او دعا نفا خو به تلې وه، ګنې دا 2 روپۍ به ورله مونږ زیاتې کړې وې.
او نور مونږ هغې سره څومره احسانونه کول. دغه ورځ ما ته پته ولګېده چې میاشت کې د 2 روپو کمی زیاتۍ د ژوند نظریه او د اخلاقو معیار څومره بدل کی. لیکن دا یوازې مهتابه نه ده. زمونږ په ملک کې به څومره میاندې خویندې او کونډې رنډې داسې ډېرې وي چې 2 روپۍ میاشت په هم نه مومي، او ځینې خو داسې دي چې که ډېرې مجبورې شي هم به چا کره خوارۍ مزدورۍ ته غاړه نه ږدي. لیکن غریبي بده بلا ده. سترمنې زنانه هم در په در وګرځوي. د 9 ورځ ده زنانه دا سپېره ګڼي. زما حلیمه لور جاړي ځکه چې توتی یې پیشو خوړلی دی. د توتی شنې بڼې په لاسو کې نیولې د حسرت او ارمان په نظر ورته ګوري او غټې غټې اوښکې په مخ روانې دي. د سترګو نه یې د اوښکو سره دا تپوس هم ساسي چې آیا زما توتی بیا نشي راژوندی کېدی؟ اوس هغه په کور کې د هرې پیشو دښمنه وه. توره، سپینه، برګه، خړه، خپله، پردۍ هره یوه پیشو چې به ښکاره شوه لرګی به یې ورپسې راواغست او تر هغې به یې ځغلوله چې پیشو به د نظر نه پناه شوې نه وه، یا به د ګاونډیانو کور ته په دیوال اوړېدلې نه وه. په دغه مازیګر موږ ټول د توتی په ماتم کې خفه ناسو. زه په دې خفه نه وم چې توتی مړ شو. دغسې ډېر مارغان، کارغان، سپي، پیشوګان خوري. همیشه کمزوري د زورورو خوراک وي. ما لکه افسوس راتلو نو د خپلې لور په خفګان چې هغه به څه سره لوبې کوي. مونږ د توتی خوږې خبرې را یادولې چې په دې کې ناګهانه یوه ښځه په خیرنه شلېدلې بورقه کې راښکاره شوه او چا ونه پېژندله. خو چې مخ یې ښکاره کړو نو د حلیمې مور ورته ووې ماتابې په خیر دا ته د کومې؟ مونږ در سره څه بد کړي وو چې بې تپوسه داسې لاړې چې اډو د سترګو اشنا نه وې. ماتابې ما ته سلام وکړو، یو طرف ته ودرېده په دې خیال چې څوک ورته د کېناستو ست وکړي. نو هله به کښېني. د حلیمې مور ځان سره سمه په کټ کېنوله او مغه شان ګیلې مانې ته کوي او هغې په دې ګیلو مانو داسې ځان کوڼ کړی دی چې ګوندې هېڅ نه اوري او انتظار کې ده چې دا کله بس کی چې زه خبره شروع کړم. د هغې وښکي وچ په وچه خوځېدل. هغې ډېر د راټولولو کوشش کو، خو د زړه دننه یې داسې خوشحالي وه چې دې بېوسه موسکا کې صفا ښکارېده. زر یې وویل چې بیبي هغوی تنخوا لږه زیاته راکوله، خو غټه خبره دا وه چې ما ویل دلته کور مالت دی، هر څوک مې ویني ګوري چې د سترګو نه پناه یو طرف ته یم نو ښه به یعنې اشنا خلکو سره نوکري هغې ته عار ښکارېدو چې هسې نه څوک پیغور ورکي. تر څو به قدرت الله کاکا کره کار کوي؟ د حلیمې مور ته تپوس وکړو. هغې وویل بس نن مې ورله جواب ورکړو، خپل کور ته ترې راغلم. دا یې ووې او د لوپټې د لاندې نه یې څه سپین څیز راوښکلو. دومره په احتیاط یې نیولی و تا به ویل چې څه ډېر قیمتي شی دی. او بیا یې بې اختیاره ووې زیره مې در باندې دا د چیټۍ پرون د کلکتې نه راغلې ده. وایي چې په 20مه ورځ به کور ته درشم. ما ویل چې دا نورې ورځې به کور تېرې کړم. دا 100-150 روپۍ مې جمع کړي دي، په دې به ورله یو جوړه جامې جوړې کړم، څه خوږې ډوډۍ به ورله پخې کړم، څه شکرانه به نظام ګل بابا له یوسم. نور مې څه حاجت دی؟ خدای دې هغه راولي نو هر څه ډېر دي. زما د څه کمی دی؟ د هغې د خوشحالۍ اندازه ما نه شوه لګولی، ځکه چې په هر چا باندې به یې په خپله زیری کوو. گویا د هغې د خاوند په راتلو کې ټولې دنیا دلچسپي لرله او که هغې ورته حال نه ویلی نو پړق به د غمه چاودې وه. د حلیمې مور ورله مبارکي ورکړه چې شکرونه دي چې خاوند دې د خیره راغی. خدای پاک دې هر څوک د سرتورې ورځ نه وساتي. اوس خو مونږ له به شیریني راکوي که نه؟ ماتابه بړق بړق په خندا شو، ویلې شیریني؟ وایي زه ټوله ستاسو یم، د سر نه تر خپو پورې ستاسو تابعداره یم، څه چې وایي هغه به کوم که خیري. 20 ورځې تېرې شوې، په مونږ خو زر تېرې شوې، لیکن ماتابې ته یوه ورځ یو کال و. یوه ورځ یې شمارله، که خیري 12 ورځې پاتې شوې. بې د نن نه ورته 7 ورځې، که خیري سبا نه او بل ورځ به راشي. نن د خیره راځي. په نننۍ ورځ هغې لامبلې وو، پاکې جامې اغوستې وې، سر یې د شړشمو په تیلو غوړ کړی او ګومنځ کړی و.
نری نری کمسۍ کړې وې، دنداسۍ مګلې او د کشمالو سوکې په سرو لاسونو په سر کې ټومبلې وې. ماښام شو، رحمت رانغی. که هسې به کش کړپ شو، ماتابې به دروازې ته منډه کړه او بیا به پښه نیولې را واپس شوه. 2 سترګې یې لار ته سرور کړې وې. ورکوټی زوی یې موده کېدو ته نه پرېښودو چې پلار په غړېدلو سترګو او دی ورته بابا ووایي. تیاره زیاته شوه. دې د شړشمو ډیوه بله کړه. په کور کې خو لږه رڼا شوه، لیکن د هغې د زړه تیاره د رڼا په تمه وه. په دې کې ناګهانه غړپ شو، دروازه لرې شوه. رحمت بستره په سر بکس په ترخ کې راننوت. بستره یې په ځمکه وغورځوله. ماهتاب یې وردو کو. الله شکر دی په خیر. دا یې وویل چې ناګهانه یې د رحمت په شا یو بل بنیادم ولاړو لیدو. دا د رحمت نوې بنګالۍ بله ښځه وه. ماهتابه ناڅاپه را پرېوته. د شکر نیم ټکی ووې او نیم یې په خوله پاتې شو.